اتدرون ما اکثر من يدخل الناس الجنه. صحابه کرامو ته فرمای تاسو ته پته ده چې د کوم سيزونو په وجه باندې با ډیر خلک جنت ته داخليږي؟ نو بیا نبی علیہ السلام او فرمایل تقوى الله وحسن الخلق. دو سيزونه دي چې د دې په وجه باندې با ډیر خلک جنت ته الله رب العزت داخلي. یو د الله یرا، د الله خوف، استحضار الهی چې پزړه کې پروت وي. چې د الله یره پزړه کې کنا ګناه طرف ته میلان بیا نه پیدا کیږي. دا مونږ چې په ګناه کې اخته یو د الله یره نشته پزړه کې، د الله نه حیا نشته پزړه کې. ګینه هر ځای کې خو مونږ سره خپل خپلوان مشران نه خو الله خو وی کنا د الله نه حیا کو مونږ کې پیدا شو، یره پیدا شو، نو د ګناه طرف ته به میلان زمون کم وي. وحسن الخلق، او دویم صفت د خولي اخلاق، چې د خولي اخلاق په وجه باندې به ډیر خلک الله جنت ته داخلي. بیا نبی علیہ السلام فرمایل اتدرون ما اکثر من يدخل الناس النار. تاسو ته پته ده چې د کوم سيزونو په وجه باندې به ډیر خلک جهنم ته داخليږي؟ صحابه ورزو کوم ته پته نشته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل الفم والفرج، یو جبا او یو شرمګه. د دې دوو سيزونو د هلاکت په وجه باندې به ډیر خلک جهنم ته داخليږي. انسان به ډیر ذکر اسکار کوي، تلاوت پکې، دعاګانې وکړي، خود جبه نه به خلک پریشان وي. عند الله غټ مجرم دی. انسان په ظاهر ډیر نیک وي، بزرگ به وي، د سنتو پابند بم وي، تلاوت ذکر اسکار دعاګانې بم کوي، خو چې کله ځان لشي زمونږ پشان نو بیا به په ګناهونو کې اختی. سترګې به محفوظ نه، وګونه به محفوظ نه، یعنی زړورتیا سره به ګناه کوي. همدغه وجه ده چې د جهنم ته د تلو غټ سبب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دوه سيزونه وښودل چې کم از کم د رمضان د راتلو نه مخکې زمونږ د سترګې به د عادت شوي چې فاحش سيزونه به پې نه ګورو، چې سخت ضرورت نه نت په نه استعمالوم، چې نت د سره نو بیا شیطان گمراه کولو ته ضرورت نشته. مونږ سره شیطان جب کې پروتي، هر قسم گناه پہ راتا آسانه شوا، هر ټیم راته گناه آسانه شوا. ضرورت سیز دے منم خود ضرورت نه زیات نقصان دی. او چې بیا ستا صحت هم وي او نیټ هم وي، ټچ موبایل هم وي او خلوت نشینی هم وي، بیا خو گناه دومره آسانه ده چې همدغه وجه ده چې زمونږ د سترګو نه حیا ختمه شوه. بدی ټي وي او بدی نت باندې چې مونږ سګورو وخت دغه عملی کردار کې مونږ کوشش کوو چې زم د څه شمه. کله مونږ دا سوچ نه کړو چې مونږ به صحابه خپل معیار حق جوړو، چې زبا د صحابي پشان عادت ځان کې راولم. حضرت عمر صاحب کې انصاف زبم انصاف کوما، حضرت عثمان غنی رضی الله عنه کې سخاوت و زبم ځان کې د سخاوت صفت پیدا کوما. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کی صداقت و همیشه به رښتیا ویل، زبم رښتیا وایم. کله مونږ کې دا د تونه رانلل